بسم الله الرحمن الرحیم. محترمینو مسلمانانو، ډېر ورونه موږ ته میسیج کوي، کمنټس کوي چې آیا موږ ته په مونځ کې شرایط وښایي، آیا مونځ کې هغه شرایط موږ ته وښایي چې په هغې باندې هغه چې ته ونه کې نو هغه ستا مونځ کامل او پوره کېدلی نه شي. مسلمانانو په مونځ کې 14 فرض دي. په مونځ کې 14 فرض دي، 6 دنه دي او چې کوم دي هغه بهر ته دي. او که په دې کې تا یو هم شرایط پاتې شو، یو هم احکام پاتې شو، نو ستا مونځ کامل نشي کېدلی. ستا مونځ مکمل یعنې پوره نشي کېدلی. مسلمانانو هغه شرایط چې کوم بهار دی، اول پکې دا دی چې شرایط چې کوم دی ستا بدن به پاک وي. دویم شرایط چې کوم دی ستا به کپړې هم پاکې وي. دریم چې کومه ځای کې ته مونځ کوي هغه ځای به هم پاک وي. څلورم عورت به دې پټ وي. د نر عورت چې کوم دی د نامه نه د ګینډو راسې حتی که چې د ګینډې کوم دي دا پکې پټول دي، دا د نر عورت پټول دي. پنځم وخت پیژندل، چې کله هم فضله کوي نو وخت پیژندل. او شپږم قبلې طرف ته ودرېدل وي. اووم چې کوم دی زړه سره نیت کول. دغه چې کوم دی دا بهار دی، په دې کې چې د یو هم نه وکړو نو ستا مونځ قبلیت ته او ستا مونځ کامل نشي کېدلی. مسلمانانو 6 چې کوم دي هغه په مونځ کې دننه داخل دي. دا چې کوم هغه به مونځ نه مخکې دغه تا تیاري کړي وي، ستا به دغه تیار کړي. او 6 چې کوم دي هغه د مونځ نه کې دننه داخل دي، چې کله ته مونځ کې ودرېدې نو ستا شروع شوه. اول چې کوم دا تکبیر تحریمه، تکبیر کول، الله اکبر، قیام کول، قرات کول، څلورم رکوع کول، پنځم 2 سجدې کول، شپږم اخیری قاعده کول. دغه 6 چې کوم دي دا په مونځ کې دننه داخل دي. لکه دا په دغو 14 کې چې هم تا نه پاتې شو نو ستا مونځ کامل نشي کېدلی. ستا مونځ پاتې شو پکې څه